ډېر پکې ځایونه مچې کارډونه موږ ورکړي قسمت یې نشته د لرې تللي هر رزق خبره ده باقي داسې ده چې موږ غریب خلک یو د چا له ډوډۍ د ورکولو طاقت هم دومره نشته نو جرأت لرو نو دا مو چېرته د مشرانو او ستاسو دوستانو د خپلو خپلوانو په برکت دي چې دا خلک دومره زمونږ په معمولي جواب باندې نن هر سړی مصروفه دی هېڅوک مصروفه ده او نه څوک په خېټه ډوډۍ پسې ځي خو چې سړي چې ډېر مینه محبت دی نو هغه هېڅوک په دې کلي کې هم نه ځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې په جندول شادحال کې موجود یم. تاسو ته معلومه وي چې دلته د یو معروف خاندان د هغې یو چشم چراغ محمد ظاهر شاه صاحب الله پاک دې وبخي او د محمد زمان صاحب د هغې د وراره واده دی نو دننه به ځو او تاسو ته به درښیو چې دننه څه پوزیشن دی کوم حالات دي د مختلف ملګرو سره به پکې خبرې هم کوو. ظاهر شاه ډېر ډېر د مبارک شه. خیر مبارک جي ستاسو ډېره مننه سعید صاحب ستاسو د چینل ستاسو د راتلو د دې ټولو ملګرو د دې ټولو میلمنو ډېره ډېره مننه شکریه. ورونو کې ته د ټولو نه کشر یې که نه د ټولو نه کشر یې ستا د مخې خو به ستا د ملګرو هم ډېر ودونه شوي تاسو به هم د ډېرو خلکو په ودونو کې شرکت کړي دا هغه وجه ده هغه بدله تعالی درکوي که نه؟ نه بالکل موږ دا ټول کلیوال چې یو ټول ملګري یو تعلق هم ډېر زیات دی د خلوص او د مینې تعلق دی او ټول ملګري کلیوال دي نو د دې وجې نه ټولو ډېر زیات شرکت کړی دی ټولو ډېره ډېره مننه. د کلي نه بار دي څوک ملګري شته په سعودي عرب یا په دوبۍ یا په بل ځای کې چې هغه ستاسو سره په دې واده کې شرکت نه وي کړی نو هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي او کم خلک چې دلته راغلي دي ستاسو په واده کې شرکت کړی ته دې خلکو ته څه وایي؟ چې کوم ملګري راغلي دي ډېر شکریه ادا کوم چې دوی دونه په مصروف ټیم کې او په ګرمۍ کې چې کوم د ټیم ویست تو وایې زبیر شاه بھائی چې په دې ګرمۍ په حالت کې ډېر خلکو ستاسو په دې واده کې شرکت کړی دی په دې کې نوجوانان هم دي او په دې کې چې کوم دی سپین ږیري هم دي دا راته وایي چې دا ستاسو د خلوص نتیجه ده او که څه وجه ده او بیا د دې نه علاوه کم ملګرو چې دلته ستاسو په واده کې شرکت کړی دی هغه خلکو ته څه او کم خلک چې په سعودي عرب او په دوبۍ کې دي ستا به خامخا د هغې ملګرتیا به نو هغه خلکو ته څه وایي چې کم چا شرکت نه دی کړی؟ دا جی سعید صاحب ستاسو ډېره مننه جی دا څومره خلک چې راغلي دي نو زموږ د والد صاحب چې کوم دی نو الحمدلله ډېر زیات د هغې په دغه باندې هم راغلي دي زموږ وروڼه دي زموږ دا کلیوال چې کوم دي ټولو سره زموږ ډېر یو ښه او نږدې تعلق دی او ورورولي ده او د دې ټولو ډېره مننه چې دې ګرمۍ کې دومره ټیم ویستو او زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو دې له خپله ورکړه نو ستاسو ډېره مننه جي ټولو ډېره مننه. د ټول نه مخکې تاسو ته مبارکبادي وایو او دا راته ووایه چې دا کم خلک چې دلته راغلی په دې ګرمۍ کې دغه خلکو ته څه د دې خوشحالۍ په موقع باندې څه پیغام ورکړي څه ورته وایي؟ بس زه خو به دا ووایم چې دې خلکو ټولو سره چې کوم راغلي الله تعالی دې ول اجر ورکړي ولې په دې ګرمۍ کې په معمولي جواب باندې دې راغلي دي نو موږ د هغې ډېر شکر له ټولو ادا کوو خوا د دې کلي یو که د بارې دغه او دویم خبره ده چې الله تعالی دې عادي ده خدای شی دی چې چا په قسمت کې جواب یې وکړي او چې چا نه وکړي چا ته دغه نه کوو چې ته مه راځه او ته راشه او دویمه ده زموږ کوم دوستان راغلي هغو ته هم زه هرکلی وایم نورو د کلي خلکو ته وایم الله دې ول اجر ورکړي او الله دې نه بل حاجي صاحب دا راته ووایه چې ستاسو خو یو غټ خاندان دی بس تاسو خپل یو تاریخي یو حیثیت لرئ په دې کلي علاقه کې اوس تاسو د پته چې نوجوانان دي هلکان دي د دوی خپل یو تعلق دی ستاسو خپل یو تعلق دی خو که چېرته څوک د دې جواب نه پاتې شوي په د غلطۍ په وجه باندې نو هغه خلکو ته څه بس دغو خلکو مونږ دا چې څه غلطي شوي زموږ د وړو نه به شوي د هغو نه مونږ معافي غواړو او الله د هغو له صبر وکړي چې خفګان هم ونه کړي ولې چې کارډونه د بل په لاس وي یا رسېدلي یا نه رسېدلي نو هغه مونږ شکریه ادا کوو چې زموږ حوصله افزي وکړي او نور خو زه بس ووایم یاره خدای شي یو چا چې قسمت دی چې هغه به راغلي چې چا نه وجو قسمت خبر همدا پکې ډېر پکې ځایونه مچې کارډونه موږ ورکړي قسمت یې نشته د لرې تللي هر رزق خبره ده باقي داسې ده چې موږ غریب خلک یو د چا له ډوډۍ د ورکولو طاقت هم دومره نشته نو جرأت لرو نو دا مو چېرته د مشرانو او ستاسو دوستانو د خپلو خپلوانو په برکت دي چې دا خلک دومره زمونږ په معمولي جواب باندې نن هر سړی مصروفه دی هېڅوک مصروفه ده او نه څوک په خېټه ډوډۍ پسې ځي خو چې سړي چې ډېر مینه محبت دی نو هغه هېڅوک په دې کلي کې هم نه ځي الله دې زه به دا وم چې دې بیا شکر ادا کړم او دې الله اجر ورکړي او الله تعالی دا قدمونه په ایمان په ټول کې ورکړي. دا زموږ د ملګري د مظهر علي شاه د رور د زبیر شاه واده دی او انشاءالله هر څه برابر دی میلمانه ښه په
درون لیول سره په باري اکثریت سره راغلي دي او هر څه برابر دي. موږ ملګري ټول خدمت ته ولاړ یو او دا د هغو خوشحالي ده، زموږ هم خوشحالي ده. ماشاءالله د سعید پکې ډېر ښه کردار دي. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت کې موږ جندول شادي حال کې د زبیر علي شاه چې د حاجي ظاهر شاه صاحب مرحوم چې هغه د جماعت اسلامي ډېر دیرینه مشر و، د هغې زبیر علي شاه په خوشحالۍ کې د هغه په واده کې دا ټول مشران د دې علاقې او نوجوانان شریک دي. موږ په دې خوشحالۍ کې د هغې خاندان ته مبارکباد پیش کوو او الله دې په ټولو خلکو باندې دا قسم خوشحالي راولي او دا مواقع چې د علاقې مشران کشران پکې د یو بل سره میلاو شي او ودونه هم د شریعت مطابق کول پکاري او چې عامو خلکو ته اساني پیدا شي. دې وجې نه سنت طریقه ده او د ایمان د تکمیل ذریعه ده. نو موږ د خپل د ټولو مشران زما خواته چې کوم ناست دي ډېر چاپېر د ټولو طرف نه زه ناجي صاحب خاندان ته د زبیر شاه بای خاندان ته مبارکباد پیش کوم. دې موقع باندې موږ زبیر شاه ده چې هغه د مرحوم حاجي ظاهر شاه استاجي برخوردار دی، د هغې د واده په پروګرام کې شریک یو، نور مشران هم دي. دا زموږ د ټولو لپاره خوشحالي ده. الله تعالی دې دا ولیمه زموږ د ورور لپاره او د خاندان لپاره او د دواړو خاندانونو لپاره د خیر او د عزت ذریعه وګرځي، د خوشحالۍ ذریعه دې الله وګرځي او د ظاهر شاه حاجي صاحبو دې الله تعالی اته واړه جنتونه نصیب کړي او دا کومه ولیمه چې ده او دا کومه صدقه چې ده الله تعالی دې زموږ د وروڼو نه او د خاندان نه قبول کړي. ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر پر رونقه ماحول دی او الله دې دا خوشحالۍ نه همیشه همیشه لري. ډېر یو د خوشحالۍ مقام دی او د غمونو نه هم دې الله وساتي. ګرمي ده خو د دې ګرمۍ باوجود هم ته یقین وکړه چې ډېر یو پرسکونه ماحول دی او خوشحالۍ دي هر طرف ته. نو همیشه همیشه دې الله پاک زموږ دا خوشحالۍ په دې علاقه باندې راوړی، د غمونو نه هم دې الله وساتلی کي. او زه هم چې یاره هر څوک هم پروګرام کوي نو هم په دې طریقه په دغسې په دې شادي حال کې په یو ترتیب باندې په یو ښایسته ماحول باندې په دې باندې کې چې کوم دی نو مطلب دا پروګرام وشي او دا خوشحالۍ زمونږ همیشه همیشه د یو بل سره شریکې شي. نو ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله او ډېر یو پروقاره ماحول دی او الله دې همیشه همیشه دغسې خوشحالۍ لري. د غمونو نه هم دې الله وساتي، د جګړو په ساعتونو نه هم دې الله وساتلی کي. زموږ علاقه پوره امن علاقه ده او دقسې پوره امن علاقه او دقسې خوشحالۍ دې په دې علاقه کې الله مونږ ته همیشه نصیب کړلی کي. مونږ پکې لږې ورځې مسافرۍ نه راشو کور ته، دا پکې دوباله خوشحالي. دا خپل خپلوان پکې وینو، دا ماما مې راغلی دی د مندیزو ملک صاحبو، دا پکې راغلی، ملاقات پکې وشو، داسې پکې د دې نورو سره. نو ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی او ستا نیټورک ته هم زه بلکل چې کوم دی داد ورکوم چې د هرې خوشحالۍ او د هرې معاملې نه مونږ خبرۍ وخت په وخت هلته په مسافرۍ کې. نو ډېر ښایسته نیټورک دی او الله دې تا له نور هم طاقت درکړلی کي چې مونږ د دې علاقې د ښې او د بدو نه خبرې او د دې خوشحالۍ د خبرو نه هم خبرې. ډېره مهرباني.